أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. سورة بقرة آيات نمبر 11. وعلم اورویش ودل آدم علیه السلام ته الاسماء نمونه كلها طوله ثم عرضهم بیا پیش کړل علی الملائکه پر ملائکه باندې وقال وی فرمایل انبئونی تاسو خبر راکړئ ما ته باسماء هؤلاء دغه شانو فنونو ان کنتم صادقین کچیر یا استاسو رشتینی. د حضرت آدم علیه السلام د تخلیق مسله روانه ده او دا دوهم نعمت دی چې الله تعالی پر خپل بندگانو باندې ذکر کوي. دا هغه نعمتونو چې معنوي نعمتونه دي. د دې آیات د مخکې آیات سره مناسبت دادی په مخکې آیات کې د ملائکه په حضور کې الله سبحانه و تعالی د خپل یوې ارادي اظهار وکړي. نو ملائکه یو نیازمندانه درخواست وکړي چې موږ و دې خدمت ته آماده یو چې دا خدمت موږ وکړو. په انسان ته یا یو خلیفہ ته د پیدا کېدلو ضرورت بنوي. نو الله سبحانه و تعالی ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون. زه په هغه څه باندې پوهیږم چې تاسو ور باندې نه پوهیږئ. یعنی تاسو چې کوم شی علت د فساد بولی زه هم هغه شی علت د تخلیق بولم. اوس ورداغه خبره باندې چې الله عزوجل ورته فرمایي چې زه په هغه څه پوهیږم چې تاسو نور باندې پوهیږئ. مزید تشریح کوي او دلیل ور باندې وایي. نو الله عزوجل د ملائکه سره یو ځای او حضرت آدم علیه السلام ته ځینې شیان نمونه ورښودل. د دې ځینو شیانو د نمونو د ښودلو مطلب دا نه دی تر قیامت پورې کوم شیان پیدا کېدل د دې ټولو نمونه ورښودل، بلکې چې د خلافت ورته ضرورت وو او یا په هغه زمانه کې کوم شیان وو هغه ورښودل. د دې اشیاء د نمونه سره سره د غشانو تاثیر ورښودل. د مثال په توګه وبا یو سیاله نرم ماده ده، د دې نومه وبدي او تاثیر یې دادی چې تند لمنځه وړي. دا غرانکه مثلا اور یو شوخه لوړی طرف ته خاتون کې ماده ده، تاثیر یې دادی چې سړی سوځي. نو د دې شان نمونه سره د تاثیر ورشو. په دې مجلس کې ملائکه علیهم السلام هم دي، لیکن کله چې بیا د ملائکه وڅ د تاثیر پښتنه وکړه ملائکه ته د دې شانو تاثیر نه معلومه دي، ولی هغه د فرق او شکه پاکي دي. نو د شي تاثیر ولې ته نه معلومه دي. نو په دې وجه حضرت آدم علیه السلام پر هغه فوقیت حاصل کړي. وعلم وروي شو دل آدم علیه السلام د الاسماء نمونه كلها د ټول شیان نمونه ورشو. دا کل تعریفی یا کل عرفی دی. مثلا چې په عرف کې کوم شیان ضروری و هغه وشو سره د هغه شیان د خواص او تاثیرات. ثم عرضهم على الملائکه بیا یې پیش کړل داغه اسمونه نمونه علی الملائکه په ملائکه باندې. وقال نو ویل الله سبحانه وتعالى د ملائکه لرؤیل انبئونی باسماء هؤلاء. تاسو شو یا اسماء لرا باسماء نمونه هؤلاء د دغه شان سره د خپل خواص او تاثیرات
ان کنتم صادقین کچیر یاستاسو رشتینی په دې کول کې چې موږ د خلافت ارض دمځکه د خلافت انجام شکولای سو په نسبت تر انسان اوس وستاسو او د انسان د علم درک معلوم شي. قالو هوی اویل د ملائکه اویل سبحانك لا علم لنا، پاکی دی وی تعالی را لا علم لنا هیڅ علم نستمل لرا الا ما مگر هغه علمتنا چې تا مشته شودلې دی. انك انت العليم الحكيم، انك يقينا انت العليم كامل علم لرونکی الحكيم د پوره حکمت خاوند دی. د ملائکه د دې شانو تاثیرات ورته بیان نکړ. نو قالو دی اویل سبحانك تا ته دی پاکی لا علم لنا مجلر علم نست. د چی شي پاکی دی؟ پاکی دی وی تعالی را دغه الزام څخه چې پر آدم علیه السلام دی د شیانو علم ښکارا کړی او پر موږ دی پټ کړی. مطلب دا چې څومره علم دی مشترکي هاغونه علم دی آدم علیه السلام ته ورکړي، لیکن په آدم علیه السلام کې دا استعداد وو چې د دې شیانو په تاثیر پوسی. په موږ کې دا استعداد نو چې د شیانو په تاثیر باندې پوس. نو په دې سره د یو سوال جواب هم وشو. سوال دا چې کېدلای شوی چې په دې صورت کې به د آدم علیه السلام پر ملائکه باندې څنګه لوړوالی او تفوق حاصل شوی وای چې آدم علیه السلام ته یو مسله ورښودل سول، ملائکه ورته ورنښودل سول، او بیا د آدم علیه السلام پر هغوی فضیلت راشي. کله هغه مسله ملائکه او ته الله تعالی ورښودلې وای نو بیا خو یو پر بل باندې شوالي نه سوای راتلای. نو د دې سوال جواب وسو چې د علم په مجلس کې ملائکه او آدم علیه السلام دواړه وو. د دواړو ته د شعان نمونه ورښودل سو، لیکن د انسان په طبیعت کې په مزاج کې الله عزوجل دا استعداد یې شو، ځکه انسان د دې عناصر اربعه څخه جوړ دی چې اور دی، خاور ده، هوا ده او بلی. نو د دې شانو د خپل تاثیر د دی چې د یو شی تاثیر محسوسولای شي. انسان د اور ګرمي احساسوای شي، تند ورته راځي، د اوبو په وجه د تندي ختمېدل احساسي، لوږه ورته راځي، د مړتیا په وجه د لوږې ختمېدل احساسي، شهوت سرستا دا ورته راځي. او ملائکه د نور سره جوړ شوی مخلوق دی و دې ته ضرورت نه لري چې فرق وکړي، چې شک وکړي. په هغوی کې د شهوت ماده قطعا الله نه دی، ځکه هغه د دې احساس نشي کوي. یو مثال یې درته وایم. مثال یې دا دی، مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله پیش کړی. محکمه د تویلی و چې دا مثالونه به پیښول تاوان نه کوي. یو سړی وي، هغه چې د مور پیدا شوی وي عینین وي، یعنی هغه د خپل کوروالا حقوق نشي پوره کولای، ختم وي. نو هغه کس د دې جماع لذت د نشي احساسول، او بل کس چې بي جوړي هغه د دې لذت احساسولای شي. نو عین په دا انسان کې او ملائکه کې دا صفات و چې ملائکه و نکړه احساس او آدم علیه السلام احساس. نو په دې خاطر باندې اعتراض نشي واردېدل. نو هغه ویل تا ته دی پاکي لا علم لنا، موږ لره خو هیڅ علم نشته الا ما علمتنا مگر هغه چې تا مشتشودلی. انك انت العليم الحكيم، یقینا ته چې العلیم کامل علم لرونکی، الحکیم د کامل حکمت خاوند. نو چې چاته د څه مصلحت په خاطر باندې په علم کې زیادت راولې نو راولې، او چاته چې نه راولې نو نه راولې. اوس د دې خبرو څخه د دې آیاتو څخه د آدم علی السلام لوړوالی پر ملائکه باندې ښکارا شو چې ملائکه څخه الله عزوجل غوښتنه وکړه
دوی د دې شیانو تاثیر ورته بیان نه کوي. نو د دې څخه دومره خبره ثابت شول چې ملائکه په دې شی اعتراف وکړي چې موږ د نیابت کار نشو کولای. او آدم علیه السلام ته الله عزوجل فرمایي قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال ويل یا آدم ای آدم علیه السلام انبئهم دیت خبر ورکا باسمائهم د دغه شانو په نومونو باندې. فلما انبأهم کله چې خبر ورکي آدم علیه السلام ملائکه لره باسمائهم د دغه شانو په نومونو. قال ويل الم الله عز وجل ويل الم اقل لكم ايا ما تاسو تنويل اني اعلم غيب السماوات والارض چې زه علم لرم غیب السماوات د اسمانونو په غیب باندې والارض او د مځکو واعلم زفوهج ما فهغه تبدون چې تاسو یې ښکارا کوي وما کنتم تکتمون او هغه چې تاسو یې پټوي. ملائکه ته الله عزوجل ویل چې تاسو ماته د دې شیانو تاثیرات بیان کړي او ملائکه د شیانو تاثیرات بیان نکړه. آدم علیہ السلام ته بیا ویل چې ته دوی ته بیان کړه، یعنی آدم علیہ السلام په دې باندې پو قال ویل پر ملائکه د اظهار د پاره ویل یا آدم ای آدم علیہ السلام انبئهم باسمائهم خبر ورکړه دوی لره باسمائهم د دغه شانو نمونه سره د خواص او تاثیرات خواص او تاثیرات هم ورته بیان کړه دام ورته وشه. فلما انبأهم کله چې حضرت آدم علیہ السلام خبر ورکي اغوی لره باسمائهم د دغه شانو په نمونه. قال الم اقل لكم نو الله عز وجل وفرمایل ایا ما نو ویل تاسو ته ای ملائکه انی اعلم غیب السماوات والارض یقینا زفوهجم غیب السماوات د اسمانونو په پټو باندې والارض او د مځکو په پټو باندې. یعنی ما د آدم علیہ السلام په تخلیق کې چې کم حکمت درلودلی هغه باندې تاسو نو واس خبر. په 10 نمبر آیات کې انی اعلم ما تعلمون داغه تفسیر دی واعلم ما تبدون او په هغه څه پوهیږم چې تاسو یې ښکارا کوي، یعنی تاسو کوم خبره ښکارا کړه وما کنتم تکتمون او په هغه چې تاسو یې پټوي. ځینې مفسرین نو دلته لګېدلي دي چې ملائکه و چې پټ کړل، الان کې دا خبره دلته ضروری نه ده. کله کله یو جمله د بلې جملې د شمول او تاکید د پاره راځي. دا قرآنی اصطلاحات دي، دا خو د عربو پر اصطلاح د قرآن را نازل شوی. په هر ژبه کې ځان ته یو اصطلاح وي. موږ وایو چې یو دکاندار ته څوک ورشي انو وار چنی وي دا سنت عمل موږ به پر ځای کوو. دا چنی بارو انو هغه ته وایو په دې کې څه کمی او زیادتی نشي کېدای. نو دا یو اصطلاح ده کني هغه په خوشاله دي په زیادتی خو ستا پر داغه سره دعوه ده چې څه ارزانه. نو دی وایي څه کمی به شي نشي پکښ کېدلای. دا به شي کلمه فقط د بلی کلمې د لپاره استعمالي. نو دلته شراغلی دي ما تبدون و ما کنتم تکتمون دا معنا استاذ کپټ خبرې کشکارې موږ په دې علم ده. دې نه دا معنا نه ده چې ملائکه نو یو شی پټ کړي وو. ځینې تفسیرو کې دا خبره فرات چېړلې دې ضرورت هم نشته. اوس دلته څو مسائل راغله. یو خدا چې آدم علیه السلام ته الله عزوجل و فرمایل چې ته و دې ملائکه ته د دې شانو تاثیرات بیان. معلومه سول چې یو څوک هغه وخت د یو شی د سرپرستی اهل دی چې د هغه شی پر ټولو احوالو باندې علم ولري. نو یو څوک هغه وخت نائب یا خلیفہ د بل چا ګرځیدلی شي چې د هغه ماحول او د هغه خلکو د عرف او اصطلاح سره پوره بلد وي. که پوره بلد نو هغه نظام نشي برابرولای، په نظام کې فساد جنې راشي. نو د دې لپاره علم دا ضروری دی. نو یو مسله دا رااله چې په اصل کې د انسانیت د ترقی او د مقبولیت معیار علم دی، مشرتوب او کشرتوب معیار نه دی. اوس ملائکه علیهم السلام
دا تر آدم علیه السلام مخکې وی، لیکن د آدم علیه السلام علمي تفوق پر ملائکه باندې راغلی، نو آدم علیه السلام او ملائکه ته خبر ورکړي. نو ګا کې آدم علیه السلام استاد سو او ملائکه هغه شاګردان سو. نو اصل کې علم دا معیار دی د قبولیت او د خبرې د منلو. مشرتوب او کشرتوب دا نه دی معتبر چې پلانې مشر عالم دی نو بس خبره به سړی تسلیمي. خبره د علم ده، کله چا علم خورو ولو که کشر وي د هغه مشر په مقابله کې معیار د دې دی چې توګه خبره تسلیم. او بل دا چې د خلافت د فاره علم ضروری دی. څوک چې د چا امیر چا کې هغه باید د ټولو خلکو په حالاتو باندې پوره کامل علم ولري. نو په دې ارتباط باندې خورا ډېر مسائل علماء دلته بیان کړي. بل مسله دا چې راغله چې دا لغت د دې اشیاء نمونه وضع د لغت، چې مثلا د دې سیال ماده نوم او با یا په عربي کې ماده، او د دې انسان د لپاره د انسان نوم وضع شوی دی. دا وضع د لغت د الله سبحانه و تعالی خپل کړی دی، یعنی واضع د لغت د الله تعالی دی، او د جبو واضع چې دا جبه وضع کړی دی د الله تعالی وضع کړی دی. دا ول سره یو مسله دا جن راوت. بل مسله دا جن راوتل چې حضرت آدم علیه السلام پر ملائکه تفوق حاصل کی. نو معلومه شول چې انبیاء علیهم السلام دا پر ملائکه باندې افضل دي، پر عامه ملائکه او پر خاص ملائکه انبیاء علیهم السلام افضل دي. دا خبره هم جن ثابت شو. او بل دا خبره ثابت شول چې ملائکه علیهم السلام په علم کې هم زیادتی او کمی راځي. مخکې هغوی د اشیاء د دې شیانو اسمونه نه وزدا، ورسته ذکر په تاثیرات بیا نه ورتبال، او دا هغوی په علم کې زیادتی او کمی راځي. او بل مسله دا جن ثابت شول چې الله سبحانه و تعالی په دې ځکه کې د یو نظام او د یو خلافت چې پر دې انسانانو د خدای عزوجل قانون عملی شي، د دې لپاره آدم علیه السلام راواسته. مطلب دا چې د احکام د نفاذ او خلقو ته د دین د ابلاغ لپاره یې آدم علیه السلام راواسته. نو په اصل کې خو د دې مځکې حکومت او د دې اسمانونو حکومت یوازې د الله سبحانه و تعالی دی. ځکه الله عزوجل څو ځای فرمایي چې ان الحكم الا لله له ملك السماوات والارض الا له الخلق والامر. یعنی پاچهي د اسمانونو او د مځکو او اقتدار او فیصله او د انسانانو پیدائش او د هغوی چلیدل دا د الله تعالی سره مربوط دي. د الله تعالی د ذات پورې اړه لري، بل څوک په دې کې اختیارات نه لري. نو تر ټولو اعلی اختیار دا د الله تعالی دی. او په ځکه باندې د الله سبحانه و تعالی د احکامو د جاری کولو د لپاره تر څو چې په انسانانو کې عدل راشي او ظلم لاړ شي، او تر ټولو لوی ظلم کفر او شرک دی، دا ختم شي. نو الله عزوجل دې ځکه ته انبیاء علیهم السلام مسلسل راستولي. او د انبیاء په انتخاب کې یوازې الله عزوجل خپل مشیت دا دلیل ګرځولې. یعنی د انبیاء انتخاب د نبوت حاصلېدل دا د چا په مهنت او د چا په کسب دا نه کیږي. د مثال په توګه کې یو سړی ډېر خواري کاږي نو هغه به نبی جوړیږي، دا نشي جوړېدای. ولایت دا په اختیار دی او په خپل کسب. تهجد د منځ کلک پابندي کوه او د دې فرائض او نوافل خیال ساته، د لا یعنی عمل ځان وساته، د خدای ولی بدر سجود شي. بس ولایت د انسان په خپل اختیار کې دی، دا د سړي د اختیار وتلی نه دی. خو نبوت دا یوازې د الله عزوجل د طرفه انسان ته ورکول کیږي، په دې کې د انسان اختیار نشته. نو الله سبحانه و تعالی په خپل ټولو بندگانو کې یو څوک دې کار ته انتخاب کړي.
بیا نو قرار دا سلسله را روانه وه تر داسې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله عزوجل آخري پیغمبر راواسته. دا آخري پیغمبر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سو د نور انبیاء څخه څو خصوصیات او ځانګړتیاوي. یو خصوصیت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دی چې د نور انبیاء علیهم السلام نبوت دا د هغه نبی تر قوم پورې و، د هغه قوم او د هغه علاقې د فارغ نبی و. او چې کله به هغه پیغمبر ولاړی نو په همدغه زمانه کې به د دغه پیغمبر څو نور پیغمبران هم نور قومو ته استول شوي وو. خو پیغمبر علیه السلام د تمام عالم د پاره پیغمبر ولېږل. الله عزوجل د نبی کریم علیه السلام د عامه نبوت په ارتباط فرمایي قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا. تو ورته وايي پیغمبر علیه السلام چې اے خلقو زه د الله عزوجل رسول یم تاسو ټول ته الذي له ملک السماوات والارض. دا هغه الله د طرفه چې هغه لره د مځکو او اسمانونو پاچهي ده. نو اول خصوصیت د پیغمبر علیه السلام دا دی چې دا نبوت عام دی. دوم خصوصیت د پیغمبر علیه السلام هغه دا دی چې د پیغمبر علیه السلام نبوت تر قیامت پورې دی. یو خو تمام انسانانو ته دی، بل تر قیامت پورې دی، ختمیږي نه. او د نور انبیاء او نبوت هغه ختمي دی. نو پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی. انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. زه آخری نبی یم، زمانه وروسته نبی نه راشي. دا دوم خصوصیت دی د پیغمبر علیه السلام. دریم خصوصیت د نبی کریم علیه السلام دا دی چې د نبی علیه السلام دغه دین دا محفوظ دی. په دې کې څوک یو ذره تغییر او تبديل نشي راوستای. د قران کریم په ارتباط خو الله تعالی خپل فرمایي چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. او داسې د پیغمبر علیه السلام د احادیث او حفاظت چې دام وحی غیر مطلوب دی، د دې حفاظت هم الله عزوجل کړی. دا د څوارلس وکاله تیر شوی دی د نبی کریم علیه السلام د هرې خبرې د پاره علماو او د دې امت لوی انسانانو خپل ژوند وقف کړی دی. یو ضعیف کس که په دې روایت کې راغلی لا دا ویلي چې پلان ضعیف. نو داسې د نبی کریم علیه السلام خبرې دا محفوظ پاتې شوی دی. دا دریم خصوصیت دی د پیغمبر علیه السلام د نبوت او ده. او څلورم خصوصیت کې دا دی چې د پیغمبر علیه السلام د نبوت دا یوازې انسانانو ته نه بلکې جناتو ته عام دی. جنات هم د پیغمبر علیه السلام امتیان دي. پنځم خصوصیت دا دی چې د نبی کریم علیه السلام امت هغه قائم مقام کړل سول د انبیاء علیهم السلام. یعنی په نور انبیاءو کې چې به یو نبی ولاړی پر ځای بل نبی راتلی، او د پیغمبر علیه السلام ورسته د نبی کریم علیه السلام امت دا د پیغمبر علیه السلام قائم مقام او د هغه خلیفہ جوړ کړل. نو ځکه اجماع د امت دا د قران او حدیث ورسته بالاتفاق د علماو او بالاتفاق د امت دا حجت شرعی دی. ولی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا یجتمع امتی علی الضلالتی. زما امت په گمراهی نه راجمع کیږي. کله امت علما پر یو مسله اتفاق وکي نو دا شرعی اصل بلل کیږي. او مسلمانان په دې امر دي چې داسې به دغه مسله تسلیمي لکه قران او حدیث دې تسلیمي. نو دا د اجماع مسله ده. صحابه کرام پر دې راجمع شو چې ابو بکر رضی الله عنه اول خلیفہ دی. پر امت باندې د دې تسلیمول لازمی دي. چنانچه ځینې علما وایي کله اجماع څوک منکر سو کافر کیږي. داسې پر شل رکعات تراویح باندې اجماع د امت راجمع شوی. دې تورته نور مثالونه یې مراد نایشي. نو دا پنځم وجه د پیغمبر علیه السلام
د خصوصیت د پیغمبر علیه السلام راستول سوی د نبی کریم علیه السلام شریعت او د هغه دین پیغمبر علیه السلام و د امت تراویږي او هر پیغمبر به د خپل نبوت او د خپل دین د رسولو کوشش کاوه. چنانچه پیغمبر علیه السلام فرمایي كانت بنو اسرائیل و تسوسهم الانبیاء د دوی انبیاء به سیاست کاوه یعنی دا دین به رساو. کلما هلك نبی هر کله چې به یو نبی ولاړی وفات بسو خلفه نبی نو ورسته به یو بل نبی راغلی وانه لا نبی بعدی او زما ورسته خو بیا نبی نسته وسيكون خلفاء نو جردی چې زما ورسته به خلیفګان راشي فیکثرون دا بخرا ډیری زما ورسته بیا خلیفګان راشي. نو د نبی کریم علیه السلام د دین او د مخکنی انبیاء د ادیانو درې فرق راغلي. یو فرق دا دی چې د هغه دغه نبوت دا د هغه تر ژوند پورې بل دا چې د هغه نبوت به د بل نبی پر اتګ منسوخ شو ځکه به نو هر نبی ته نوې شریعت ورکول کېدی. او دریم دا چې د هغه په نبوت کې او په دین کې به د هغه د وفات څخه وروسته خلقو تحریف وکړي تغییر او تبديل به وکړي یا به په داسې اندازه باندې بدل کړي چې قطعا به هغه دین ولاړ ورکړي او یا به د ځان دومره شعان ور داخل کړل چې د دین د اصل خبري او د دې بل خبري فرق باندې کې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دین دا هغه سي قائم دائم پر خپل حال باندې پات. نو علماء په دې باندې الله عزوجل امر کړی چې تاسو به د نبی کریم علیه السلام د دین حفاظت کوئ. ا د دې حفاظت لپاره علماء پر بدعت څومره ډیر رد کړي او دا بدعت د نبی علیه السلام په دین کې تر شرک ورسته تر ټولو لوی ګناه بلل شوی. وجد دې دا د کدیت اجازه ورکړل شي نو هر سړی د ځان سره یو شرع او فکر لري نه څوک به بیا راولاړیږي چې په دې عبادت کې خو ستړیا ډیر شته اواره به د شپې د ځان یو طریقه راواش بل به بیا راولاړیږي د کال یو ورځ بټاکی چې په دغه ورځ باندې عبادت ډیر ثواب لري بل څوک به بیا یو بل کار ساتي. پرای ما شام مزمور والد صاحب وای تاسو د جمعې په شپه د حلوا ونه نه بخوي نو ماول په حلوا کې ثواب ډیر دی اجازه وای نو ډیر به ثواب په پکې ډیری. نو اوس په حلوا او په غیر د حلوا کې ثواب یو شی دی که حلوا خیرات ہے که غیر د حلوا خیرات ہے ثواب د دواړو برابر دی. او چون کې وخت کې مسکنت کو نو د حلوا خلکو په خول اوسم د باج خلکو مزاج داسې ګرځېدلې دي چې په حلوا کې پر نسبت تر نور شان ثواب ډیر وي. علام کې دا د ځان یو رایت آینده کداغه عمل جاری وساتل شي نو خلک بیا سبا دغه د حلوا خیرات یوازې خیرات بولی نو خیرات روان دي ځکه نو شریعت د دې شعان منع کوي. د نبی علیه السلام ورسته بیا د پیغمبر علیه السلام دغه دین پر نبوي طریقه باندې علی منهاج النبوه د نبوت په طریقه باندې سلور خلفاو چلولي لکه ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم. او د همدی په باره کې پیغمبر علی السلام فرمایي علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین. او همدغه نبوي طریقه او نبوي نظام د انسانیت د دنیا او آخرت د کامیابی ضمانت کوي چې هم په دنیا کې اطمینان وي او هم په آخرت کې اطمینان. د دې لپاره دلیل څه دی؟ د دې لپاره دلیل دا روان آیات دي تاسو یې راوړئ. 38 نمبر آیات دی. قلنا مرت اویل اهبتو تاسو ولار شي منها د دې جنت څخه جميعا ټول فاما ياتينكم نو یا خبر راځي تاسو لره من نظام د طرف هدن هدایت خدا آسمانی دین دی دا زما د طرف در تراجی نو فمن تبع هدايه شاک زما د دې هدایت تابعداري وکړه یعنی دین یې فزان کرا وستي نو غټته غوږونه سي فلا خوف علیهم د هیڅ شي بیربه قربانی نه وي آینده به د هیڅ غم نه وي ولا هم يحزنون
نه به پر تیر ژوند باندې غم کوي. دا د هغه خلکو کار دی چې په هدایت راشي. دا دی وعده یې وکړه چې یوازې دغه آسماني دین د انسانیت د آخرت او د دنیا د فلاح او د کامیابی ضامن دی. د دې څخه وروسته بیا د انبیاء د صحابه کرام رضی الله عنهم د خلافت وروسته بیا پاچهي بدلی شوی دي، بیا ملوک راغلي دي، پاچهان راغلي. په دې وخت کې هم دا پاچهان په اسلامي طرز باندې چلیدل. نو علماء کرامو د هغوی لپاره د شورا یو نظام وضع کړی. د شورا نظام داو چې یو څو کسان د علم او د تقوا خاوندان به وو، دوی به جمع کېدل او د دې ملک د لپاره به یو زعیم او یو امیر په خپل مشوره باندې ټاکي چې دغه سړی د علم او تقوا په اعتبار باندې اهل د دې دی چې د خلکو امیر شي. نو دا د خلکو د علماو شورا دغه امیر د اعزال د عزلولو صلاحیت هم درلودلی چې د عزل کې استعمال او د دې صلاحیت هم درلودلی چې د امیر وټاکي. فعلت دا شرط مو وشو دی چې په خلافت کې شرط دادی چې دا کم سړی د خلکو امیر ټاکل کیږي دا به علم لري، د خلکو په ټولو احوالو او ټولو اصول باندې به خبر وي، کنه بیا اعتدال نشي راوستای، نظام نشي قائم. تقریبا تر 14 صدۍ پورې په دې دنیا کې د مسلمانانو دا طریقه روانه، ولو که جزئی دی اعتدالي به وي، ځینې ظلمونه به وو، خو په مجموع کې به د خلکو حالات دا خوندور وو، د کافرانو په ګټه به نه وو. لیکن 14 صدۍ څخه وروسته چې دغه انګریز لعین پر دې اسلامي ملکونو باندې حملې شروع کړې او مسلمانانو الهي اصول درپښو لاندې کړل، نو نظام د کافرانو د لارې مطابق وګرځېدی. په دې کې بیا درې قسمه نظام راغله، یو شاهي نظام او یو په دې کې بیا د جمهوریت نظام دی، یو بیا په دې کې د پارلماني نظام دی. دا درې سره نظامونه د اسلامي خلافت په مقابل کې را پیدا شول او دا د دې لپاره را پیدا شول چې په خلکو کې اسلامي اصول د لمنځه یوسي، ختم کړي. شاهي نظام یو خاصه کورنۍ په ټول ملک باندې حکومت کوي او هلته دا نه وی لازمي چې استعداد او علم توکتل شي، فقط او فقط دا د وراثت یو لین اختیار کی چې دا پاچهي په میراث باندې یو او بل تفاته کیږي. لکه بعض عربي ملکو کې چې دا سلسله جاری ده، خو دغه شاهي سلسله په نسبت تر جمهوریت دولت شده. وجه د شوالی ادا ده چې هلته بار بار د خلکو تر مابین رایه او اختلاف نه راځي. عوام خلکو په ذهن کې دا ورغلي چې بس انده خلک پاچهان دي، د دې په ذهن کې دا ورغلي بار بار په خله باندې د پاچهي د غشتلو ضرورت نه پیښیږي او نه دغه شاهي کورنۍ د خپل شخصي ګټې لپاره کوشش کوي، ځکه نه کوي چې دا د دې یقین دی چې پاچهي د دوی ده. نو د شخصي ګټو او منافعو فکر ډیر نه ورسره په نسبت د ملي ګټو، ملي ګټې ډېرې پر غشتلي، ځکه نو هغه ملکونه چې هغه شاهي کورنۍ پکې حاکم دي د اقتصاد په لحاظ باندې او د امن په لحاظ باندې په دنیا کې پرمختللي ملکونه دي. د دې په مقابله کې بیا د انګریزانو یو بل مشهوره طریقه هغه د جمهوریت دی. جمهوریت دې ته وایي چې د خلکو په اراده او د خلکو په فکر باندې حکومت جوړ شي. په دې کې ډېر لوی تاوانونه د جمهوریت کې یو ډېر لوی تاوان دی چې یو خو په دې کې رایه او علم او تقوا معتبر نه، یعنی خلک را ولاړیږي یو کاغذ په ګوته باندې صحیح کوي، دا د هغه کس د لپاره رایه ټاکي. نو دغه سړی چې دغه کاغذ تصحیح کوي دا که یو دمو او که د یو علاقې تر ټولو متبحر عالم وو، د هغه او د هغه رایه برابر. نو دا اوله خرابې چې دلته تقوا او علم او پوهه معیار نه دی بلل شي، بلکې محض عدد دا معیار بلل شوی. نو دا د عقل پر کمی باندې دلالت کوي. یو خرابې ده
بل خرابي د جمهوریت دا ده چې په جمهوریت کې هغه رئیس هغه د دولت مشر خپل په خوله باندې د خلکو څخه حکومت غواړي، ځان ورته کاندیدي او د خلکو څخه په خوله باندې د حکومت او د واک ته رسیدلو غوښتنه کوي. اعلان کې په اسلام کې دا منع ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چاکه په خوله باندې حکومت او امارت غوښتي نه ورکوي، او موږ خو د پیغمبر علیه السلام د دې قول سخت ډیره پابندي کړې. پښتون مو معیار ګرځولي او یا مو پاسبان معیار ګرځولي، شرعي حدود مات وي. دا دومره خرابي ده. درېمه خرابي دا ده چې دغه خلک چې د خلکو پرای باندې راځي د اقلیت رائے ته ترجیح ورکول دي د اکثریت پر رائے باندې. تاسو وایي څنګه 15 کسان را ولاړی ځانونه پاچهي ته کاندیدان کی، په دې 15 کې یو مثلا زیات رائے وړي، خداغه د یو کس د رائے په مقابله کې کجې د څلورو درجه مکرسي در دی یو ډیری کنه ډیری، نو خدلت اقلیت پر اکثریت بیرته مخ تکړه شو، اقلیت پر اکثریت باندې مخ تکړه شو. دا یې درېمه خرابي ده. پنځمه خرابي دا ده د جمهوریت چې په دغه وخت کې چې دغه کس په حکومت کې راځي د دې لپاره یو خاص حد ټاکل شوی دی په قانون چې دا به 15 کال په 15 کال کې دای په دې فکر کې دی چې آینده باید بیا راسه دای ملي منافع مخته نشي بیاوي، دای به خامخا شخصي منافع مخته بیاي، دای به کوشش کوي چې ګوندونه د ځان سره ملګری کی، کوشش وکړي چې قومونه د ځان سره ملګری کی چې را روانه 15 کالو ته بیا ځان وټاکي. نو د دې ملي منافع فاتوي، شخصي منافع ور باندې غالب وي. نو د شخصي منافع د غلبې په وجه هغه ملک ترقی نشي کوي او هغه ملک هغه مخکې کېدای نشي. دا بل خرابي ده. او بل خرابي ده د دې جمهوریت نظام بل خرابي ده چې په دغه جمهوریت نظام کې یو شورا جوړوي، یو قضا جوړوي، خو دا قضا او شورا صلاحیت نه لري. صلاح او استعداد ټول د جمهور رئیس په لاس کې. که هغه قاضي بدلول وغواړي بدلولای شي، نو د دې رئیس جمهور غلطي ته څوک غلطي نشي وایي او د چا سره دا حق نشته چې دای معزول کی. دا بل خرابي. د دې په مقابله کې بیا یو بل نظام دا پارلماني نظام دی. پارلماني نظام کې خورا ډیره خرابي دي. هغه کې تقریبا هغه خرابي چې په جمهوریت نظام کې دي په پارلماني نظام کې هم شته. البته په پارلماني نظام کې سید اعظم دا وزیر چې دی ورته وزیر اعلی وای دا تر رئیس جمهور واک لري، لیکن نور کومه خرابي چې رئیس جمهور کې دلته هغه خرابي په دې کې راځي او دا د اسلام سره مخالفه طریقه ده. په هیڅ لحاظ شریعت دې ته اجازه نشي ورکوله او په دې کې د مسلمانانو دنیوي ګټې نشته. که څوک وایي چې دنیوي ګټې پکې کې نو دنیوي ګټې هم نشته. کتا سیواري وګوري نو هغه ملکونه چې په هغه کې شاهي نظامونه حاکم دي، هغه ملکونه تر دوه ملکو چې جمهوریت نظامونه پکې حاکم دي مخته دي، الا ماشاءالله که یو ملک داسې وي نو هغه په حقیقت کې شاهي نظام وي، په هغه کې جمهوریت نظام براینا وي. لکه دا متحده د امریکا ملکونه الته صرف نوم د جمهوریت نظام دی، په حقیقت کې الته شاهي نظامونه حاکم دي، جمهوریت نظام فقط نوم دی. په ټول تاریخ کې د امریکا شذف د ریاست جمهوریت پر چوکۍ نه دراغله او نه آینده براتلای شي. که جمهوریت وی ولې نشي راتللی او اوس دا جمهوریتونه دا ټول فقط د درغلیو او د تقلب په مقابل کې راځي. تاسو یواري پر دې دنیا وګورئ، که یو سړی یواري رئیس جمهور شو په دوه مپلا کاندیدېدو کې بدای خامخا بیا راځي او دا تاسو تجربه کې په ټول نړۍ کې دا څه شوی ده چې دومره دوره به خامخا دی راځي. البته دا چې درېمه دوره بیا راتلای نشي، د دې قانون داسې دی نو خود به استکیږي. نو معلومه سول چې د انسانیت د بقا او فلاح لپاره یوازنی قانون هغه د خدای عزوجل قانون دی چې د انسانیت د آخرت او د دنیا ټول منافع او ګټي دا پکښ نغښتي. نو د دې څخه دا معلومه سول چې دنیا کې داسې یو چاته ضرورت شته چې هغه دغه نظام دا قائم کړي
او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دغه قائم نظام دا یوازې او یوازې په جهادي قوت دا راتللی شي، په بل قوت باندې نشي راتللی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ د دې ځای الله سبحانه وتعالى پر دې خپل بندگانو باندې یو بل نعمت بیانې. دریم نعمت، اول نعمت خداو چې تاسو می پیدا کړاس، مړو واس پیدا نکړاس، بیا می مرګ درک. دوم نعمت داو چې آدم علیه السلام خلیفہ او مسجود الملائکه خلیفہ وګرځاو. دریم نعمت دا دی چې آدم علیه السلام ته دومره زیات اکرام ورکي چې ملائکه مو ورته په سجده کړي. نو د دې د مخکنی آیاتو سره ربط بالکل واضح دی. الته دوم نعمت بیان شو، دلته دریم نعمت بیانې. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. او کله چې موږ وویل للملائکه ملائکه ولره اسجدوا تاسو سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام لره فسجدوا نو دې ملائکه سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه ابا انکار وکي واستكبر او تکبر وکي وکانه من الکافرین او سود کافرانو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کله چې موږ وویل ملائکه ولره چې تاسو سجده وکړئ. روایتو کې راځي چې جنات ته د دې امر وشو چې تاسو سجده وکړئ. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه دا روایت منقول دی چې جنات هم په دې امر سول چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. فسجدوا نو دې ټول سجده وکړه الا ابلیس، ابلیس سجده ونکړه. اوس دلته یو مسله دا ده چې د الله عزوجل څخه ماشوا غیر د الله سبحانه وتعالى ته سجده دا جائز ده که ناجائز؟ سجده دا پر دوه قسمه ده. یو سجده تعبدی ده یعنی د عبادت سجده، یو سجده تعظیمی ده د یو چا د احترام سجده. د نبی علیه الصلاة والسلام په شریعت کې سجده تعبدی او سجده تعظیمی او دا غرنګ هغه کیفیت چې خالص کیفیت د عبادت د الله تعالی دی د مخلوق د پاره حرام جائز نه دی. د مثال په توګه یو سړی لاسونه تر نامه لاندې ونیسي او د یو چا د عزت او احترام د پاره داسې خاموش ولاړ وي لکه المنځ کې دا حرام دی، منع دی. یا ورته پر رکوع وي دا حرام دی او منع دی. یا ورته په سجده وي دا حرام دی او منع دی. د نبی علیه السلام په شریعت کې دا دواړه قطعی حرام دي. سجده تعظیمی او تعبدی غیر ته دا حرام. تعبدی سجده خو شرک دی او تعظیمی سجده کبیره ګناه ده. د دې لپاره دلیل د دې لپاره د نبی کریم علیه السلام هغه حدیث دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کچیر سجده د عزت او د تعظیم غیر د الله تروا وای نو ما به دې شذ ته امر کړی وای چې خپل خاوند ته سجده وکړي. لیکن د دې جواز نشته. تدریب الراوی دا زموږ د حدیثو د اصول یو مشهور کتاب دی په درجه سابعه کې درسیږي. په تدریب الراوی کې دا مسله را نقل کړې ده چې کم حدیث لس صحابه را نقل کړي، کم حدیث کې لس صحابه کرام را نقل کړي دا حدیث متواتر بلل کړي. او حدیث متواتر حکم وایدا سي لکه د قران کریم، یعنی انکار ورڅکول کفر دی. دغه حدیث چې پیغمبر علی السلام فرمایي ک سجدا او غیر د الله تعالی وای نو ما به امر کړی وای او شذته پدې چې خپل خاوند ته سجده وکړي. خدا روانه ده. دغه حدیث شل صحابه ورانه نقل کړي. دا حدیث متواتر دی. مولانا اشرف علي تهانوی رحمه الله په بیان القرآن کې د داشل سره صحابه کرام او روایت او سند را نقل کړي دي. کچا به قتل غشتل التدي وګوري. نو په دې دلیل باندې د ټول امت پر دې اتفاق دی چې وغیر د الله عزوجل ته تعظیمی سجده
او تعبدی سجده دا حرام ده. نو که یو څوک و پیر ته یا قبر ته سجده کوي که تعبدی سجده ورته کول شرک دی، او که تعظیمی سجده ورته کول د عظمت او احترام په خاطر عبادت یې نه کاو، بیا په کبیره ګناه کې واقع دی. او د کبیره ګناه کوونکی پښکارا فاسق هم دی، فاجر هم دی. ما مخکې درته ویلي و د فاجر او فاسق خبره مې کړې. آدم علیه السلام ته چې دا سجده سویه د دې څو مطلب علماء بیان کړي. یو خو دا سجده تعظیمی و، د عزت سجده و، او د عزت سجده په مخکنی شریعتونو کې دا روا و. د دې عزت سجده داسې حیثیت وو په مخکنی شریعتونو کې، لکه زموږ په شریعت کې د یو چا د پاره د عظمت او د احترام په خاطر درېدل، یا د هغه لاس ورمچول، یا روبړو سره کول، لکه څنګه چې دا د عظمت او د عزت لپاره زموږ او تاسو په ټولنه کې او په شریعت کې ستا، نو د دوی په شریعتونو کې دا سجده تعظیمی دغه حیثیت درلودلی. نو دا رواو لکه د حضرت یوسف علیه السلام مخته چې د یوسف علیه السلام ورونو او د مور پلار سجده وکړه، نو دا سجده تعظیمی و، هغه جائز و. خو د نبی علیه السلام په شریعت کې دا منع دی. اصلي جواب هم دا. دوم جواب دا ورکړی دی چې په اصل کې آدم علیه السلام ته سجده نه ده سوې، بلکې سجده په طرف کې د کښېښودل سو، لکه مسلمانان چې د قبله طرف ته سجده کوي. او بل جواب دا دی چې دا سجده خو د الله تعالی په حکم و، کبل فرض الله عز وجل اوس دې بندگانو ته امر وکړي چې پلانې ته سجده وکړي، بیا به سجده رواشي، خو د الله تعالی حکم براشي. نو په دې خاطر باندې دا سجده الته جائز و، اوس جائز ده. دې مسلې ترازو چې دا سجده دا ولی د نبی علیه السلام په شریعت کې منع کړ شو، او په مخکنی شریعتونو کې دا سجده دا جائز. وجه د دې دا ډېر عمده وجه ده، شور ته متوجه سي او په ډېر یو باریکه مسله به مم سره خلاص. الله عز وجل ته دا منظور و چې د نبی کریم علیه السلام شریعت تر قیامت جاری وساتي، او دا شریعت د انسانیت لپاره تر قیامت پورې دستور العمل او قانون جوړ کړي. ځکه هر هغه شی چې د هغه څخه د دې دین او د عقیدې د خرابېدو فقط وهم کې دی، هغه منع کړ. لیکن چون کې د نور انبیاء علیهم السلام شریعتونو کې د الله تعالی دا اراده نه و چې هغه د قیامت پورې جاری وساتي، نو الته هغه شان چې د هغه ته به وهم د خرابېدو کې دی، هغه نه منع کول. ولی همدا وجه و چې د هغه په ادیانو کې قرار په خلکو کې دا خرابې پیدا کېدل. د مثال په توګه حضرت سلیمان علیه السلام دغه مجسمه جوړولې، په هغه وخت کې د دې مجسمو جوړېدل درواوه. ولی رواوه؟ ځکه چې د سلیمان علیه السلام دین تر قیامت باقی پاتې کېدلو الله یې اراده نه وکړي. دا رقم په هغه زمانه کې دا سجده تعظیمی دا رواوه. ولی دوه شی دی په اصل کې، یو کفر او شرک دی، بل اسباب د کفر او د شرک دي. نفس په سبب کې خرابي نه وي، خرابي په اصل کې په مسبب کې. زه مثال درته وایم، موږ تاسو دا ټلیفون استعمالوو، نو دا ټلیفون باندې یو سړی تلاوت اوري، یو سړی یو تقریر په اوري، بل سړی بیا په دې کې دا غلط فلمونه ګوري. نو دا ټلیفون سبب د دې غلط کار شو. نفس په ټلیفون کې خرابي نشته، خرابي په استعمال کې ده چې څوک استعمالي. نو یو شرک دی، یو کفر دی، یو اسباب د شرک او د کفر. نو سجده و غیر ته د خپل نه و ناروا، لیکن غیر ته عقیده درلودل ناروا. خدا سجده د غیر د عقیده سبب کېده. نو د نبی علیه السلام په دین کې چون کې دا دین تر قیامت باقی پاتې کېدل الله ته منظور و، په دې خاطر باندې اسباب د شرک او هغه شان چې دا غوڅ وهم د شرک کې دي دا منع. هغه څنګه منع کړه؟ نو دا سجده تعظیمی د نبی علیه السلام په شریعت کې منع شو. یاو په هغه وختو کې المنز منع شو
چې په هغه وختو کې کافران د خپل باطل معبودانو عبادت کوي. لکه مثلا المر چراخیج، المر لویج، المر پر سر راشي. فله خدای المنز نه خراب، خو چون کې د دې المنز په وجه مشابهت راتلی د هغه کافرانو سره نو دا منع شي. دا رقم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام غلامان منع کړه د دې څخه چې تاسو را ولاړ شئ ولې خپل مشرانو ته چې د دوی سرداران دي هغه ته د رب کلمه استعمال، یعنی غلام بخپل آقا ته د رب کلمه نه استعمالي. ولی آینده به قرار خلق سبا د دې آقا په باره کې د خالق حقیقي عقیده ولري. دا یې منع کړه. دا غننګه سرداران منع کړه د دې چې غلام ته د عبد کلمه استعمالي. د عبد کلمه غلام ته استعمالول دا منع شو. ولی سبب دی دا غلام دغه رقم خپل عبادت ته وهڅي لکه یو انسان چې د الله تعالی عبادت. دا یې منع کړه. وجه هم دا و چې بیا په خلکو کې خرابې راشي. اوس نو د دې څخه دا مسله راوتله چې هر هغه شی چې هغه وهم او د دې فکر د سړي سره پیدا کیږي او آینده په خلکو کې خرابې د عقیده یا د اعمال راولي، د دې منع پر علماء ضروري. نو په همدغه ارتباط باندې قبر ته ورتلل دا رواني. خو کچيري خلک په یو علاقه کې په قبر کې شرعي حدود نه مراعاتي، توافونه ور باندې کوي، مریضان قبرو ته پری استلی وي او یا یې ډبري په ځانو باندې موږي یا یې خردي ور سره اخی، د دې خردي ثبوت نشته په شریعت کې. کچيري وی فعليه بالدلیل. نو دغه کسان کچيري په یو علاقه کې غل وکي، توغل کوي، نو علماء ته شریعت ته اجازه ورکړي چې خلک جن را منع. لکه دلته چې دا مسله راغله، نو دا په شریعت کې ځکه منع اسول چې آینده په خلکو کې عقیدوي خرابي یا عملی خرابي رانشي. نو ملائکه او آدم علیه السلام د سجده وکړل په دې ارتباط یې وکړ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس سجده ونکړه. ابا دی ابلیس تکبر وکي، انکار وکي د سجدې څخه، واستكبر او تکبر وکي. دلته هم ځینې کسان وایي چې دا ابلیس په ملائکو کې وو. ابلیس د ملائکو څخه نه، ابلیس د جناتو څخه دی. او ما مخکې درته ویل چې په یو روایت کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا راځي چې دغه امر و پیرانانو ته د سجدې سوی، لیکن چون کې ملائکه دا افضل مخلوق دی، نو په آیاتو کې د ملائکه ذکر وسو، غیر افضل چې پیرانان دي هغه یاد نکړل شول. عموما دا غسوي چې کله هغه اشرف او افضل ذکر شي هغه بل په ځمن کې پرې شودل کیږي. نو ابلیس دا د پیرانانو څخه دی. سو وجه د دې کیږي، یو وجه دا ده چې ابلیس هغه د خدای نافرمانی وکړه او ملائکه د خدای نافرمانی نه کوي. دا قرآنی آیات دي. لا يعصون الله ما امرهم، چې الله عزوجل د کوم شي ملائکه او ته امر وکړي دا نافرمانی نه کوي. ويفعلون ما يؤمرون، او د هغه شی فعل کوي چې په هغه باندې امر کړل کیږي. او دوم دا چې ملائکه دا نوري مخلوق دی، د نور پیدا دي، او جن شیطان دا ناری مخلوق دی، د اور پیدا دي. نو په دې خاطر باندې د ملائکه او د جنس څخه نه دي. البته خلقو ته چې غلطي واقع ده هغه د الا ابلیس د استثناء څخه. عام طور د استثناء متصل تعریف دوی دا کوي چې مستثنا د مستثنا منه د جنس څخه وي، حالان کې دا عامه تعریف دی. اصل د استثناء متصل تعریف دا دی چې مستثنا د مستثنا منه په مفهوم او حکم کې شامل وي، چې مستثنا د مستثنا منه په حکم او مفهوم کې شامل وي. د مثال په توګه زوایم چې ما ته قوم راغلی، زید نه دی راغلی. کدا زید فارسیبان وي او قوم پښتون وي نو زید په دې قوم کې نه دی شامل، لیکن په داراتګ کې دواړو ته نسبت سوی. نو دلته د سجدي حکم پیرانانو او ملائکه او دواړو ته وسو. نو په دې سجدي په امر کې شیطان سره ملګری دی، نه دا چې شیطان د ملائکه او په جنس کې سره ملګری. دا ډیره مهمه مسله ده. البته شیطان ته الله تعالی ډیر زیات علوم ورکړي و، حتی چې په ځینو
تفاسیر کې لیکلي دي چې دته طاؤس الملائکه یعنی د ملائکه او طاؤس ویل کېدل. ډیر زیات علوم الله تعالی ورکړي، خو کله د انسان خپل علم د انسان د بربادۍ ذریعہ وګرځي چې الله تعالی خپل توفیق سره ملګری نه کړي. روح المانی کې یو شعر را نقل کړی دی، ډیر بهترین شعر دی. وایي اذا لم يكن عون من الله للفتى، کچیر دی یو عالم سره د خدای عز وجل کومک نوي، فاول ما يجني عليه اجتهاده، نو اول چې دی گمراه کوي دا د علم گمراه کوي، دا د خپل علم دی گمراه کوي کله خدای عز وجل کومک سره ملګری وي. ځکه نو دا علما همیشه دا وایي چې د عالم د فاره دا ضروری ده چې د خپل اصلاح فکر ډیر ورسره. علماو کې لوی تاوان پدې چې د نورو د اصلاح فکر ورسره، د ځان د اصلاح فکر نه ورسره. د ځان د اصلاح فکر دا ډیر مهم دی چې خپل ځان د سړی متوجي شي. نو د ابلیس د انکار وکي او د انکار علت یې تکبر. ابلیس تکبر وکي او تکبر انسان خاري ذلیلای کوي. من تکبر وضعه الله، څوک چې تکبر وکي الله یې خار کی. ومن تواضع رفعه الله، او چې څوک تواضع وکي الله یې بلند. تکبر څه توای؟ غمت الناس وبطر الحق، خلق خار ګڼل، خلق حقیر او ذلیل ګڼل او د حق مقابله کول، دې ته تکبر وای. یو مثال یې درته وایم. مثال دا دی، پر خلکو باندې دا ګمان وي چې دا سړی نیوي او ځان سړی بولي. خلق بعقلان بولي ځان هوښیار بولي، خلق دوزخیان بولي ځان جنتی بولم. دا تکبر دی، دا د خلکو خار ګڼل. که یو چا دغه نظر د ځان سره درلودلی، نفس مومن یې تر ځان خار وګاڼه، دا سړی متکبر. په ټول ژوند کې به د خدای بندگان مومنان په هیڅ حالت کې تر ځان خار نه ګڼي، ځان به تر هغه خار ګڼي. ولی کېدلی شي الله عز وجل هغه ته ایمان په حالت کې د دنیا څخه د رخصتېدو توفیق ورکړي او موږ څخه ایمان العیاذ بالله ساتي. حتی مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله لیکي کافر بلا هم تر ځان بد نه ګولې، ځان به تر کافر روشنه ګول. هغه کافر چې ژوندی وای دا امکان شته چې الله عز وجل ایمان سلب کړي او هغه ته ایمان ور نصیب کړي د ایمان سره د دنیا څخه لاس. نو سړی به ځان پر نور روشنه ګول. که پچا کې دا ماده پرته و دا ډیر لوی تاوان. او د تکبر څو علامات دي. د تکبر یو علامه دا د ځان سره تاسو نوٹ کړئ. څوک د خبرې مخالفت وکړي ډیر زیات خوابه دي. کدی د خبرې په مخالفت باندې ډیر خوابه دیدل په دې پوسو په دازړي کې یو څه مریضي ستا اصلاح نه دراغلي. ولی چې خاطر بدیل دې خدا معنا چې زه یو څوک یم ځکه مینو خوابه دي. دومره علامه یې ده چې خلک دې په مخ کې صفات وي کې خوند درکې، دا د تکبر بل علامه. کدی په خپل صفات باندې طبيعت سمې دی په دې پوسه چې تکبر در پکشي. او درېمه علامه یې ده کدی خلکو ظاهري عزت و نه کوي. د مثال په توګه تراغله چا د لاس درمچ نه کوي، او یا راغله بالشت درته برابر نه کوي، او یا راغله چمفلانه درته سیدن نه کړه، او پر دماغ او پر مزاج دی بده ولګیده. په دې پوسه چې د تکبر مزاج در پکشي کی دا ما اصلاح غواړي. څلورمه علامه د تکبر ده چې دا انسان وویني پایڅې دښتي، دا د تکبر علامه ده. کې پایڅې کښته وي په دې کس کې تکبر شته. پنځمه علامه د تکبر ده چې همیشه د خلکو څخه تقاضا ده چې سلام د تور واشي، دای چا سلام نه اچي، دا د تکبر بل علامه ده. په مشکل دغه علامه د تکبر خورا ډیره ده. کنهسته کور ته چې کله ولاړاست نو تاسو د ځان سره فکر وکړئ چې کوروالا ته سلام ورچي کې هغه درچي. دا د تکبر پنځمه علامه ده. مولانا زکریا رحمت الله علیه ډیر عجیب انسان خدای عز وجل کېر کړی، ډیر لوی ولی کېر شوی. د مولانا زکریا رحمت الله علیه یو کتاب ام الامراض د تکبر په باره کې لیکلی دی. عجیب بهترین کتاب اردو کې دی. تاسو دعا وکړئ چې الله یې شاته توفیق ورکړي چې پښتو ته ترجمه کړي. ډېر بهترین کتاب. نو دا شیطان د تکبر په وجه باندې تباس. نو څوک چې بیا د شیطان پر لار لاړل هغه تباس. ورسته وګورئ فرعون د شیطان لار خپل کړ. انا ربکم الاعلى کلمه وې
لاړې تباس. ابو جهل دا غلار خپل کړل، هر چا چې دا غلار خپل کړی دا تباسی. او د دې په مقابله کې آدم علیه السلام الله د خاورو پیدا کړي، په خاورو کې عاجزي ده. یو شاعر وایي دا نهاد چون در زمین پنهان شود، دا نهاد چون در زمین پنهان شود، سر ایشان سرسبز این بوستان شود. وای نو بیا د داغې دانې سرسبز شاداب د دې باغ وګرځي. او یو پښتون شاعر دی وای دا نه خاورو کې هر وخت زرغونیږي، ته د خاورو څخه پیدا یې زرغون نسوي. یو شی په خاورو کې کښیر دی راشین سي، انسان د خاورو څخه پیدا دی لا زرغون سوی نه دی. نو دا شیطان د الله عزوجل د رحمت څخه د همیشه د پاره محروم، دا په تکبر باندې وګرځي. ابا واستكبر وكان من الكافرين، د کافرانو څخه دا کفر د شیطان، دا کفر د شیطان د عملی نافرمانی په وجه نه دی راغلی چې یو څوک دا اعتراض وکړي چې د خدای د نافرمانی په وجه خو سړی نه کافر کیږي، د ګناه کبیره په وجه سړی نه کافر کیږي، سړی قتل وکړي نه کافر کیږي، العیاذ بالله، زنا وکړي العیاذ بالله نه ور باندې کافر کیږي. نو شیطان چې سجده ونه کړه خو نافرمانی یې وکړه، په نافرمانی خو نه کافر کیږي. شیطان د نافرمانی سره سره معارضه وکړه، مقابله یې وکړه، تر خدای ځان شو بولی، تر خدای العیاذ بالله ځان پوه وګڼي. شیطان د دې معارضه په وجه باندې کافر شو. شیطان د نافرمانی په وجه نه دی کافر شوی، د معارضه وکړل، دا یې وویل چې انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه دې د اور پیدا کړی یم او دې د خټو پیدا کړی، زه در د خیر یم. په دې معارضه باندې کافر شو. نو تکبر دغه توایي چې خلق خوار وګڼه او د حق مقابله وکړه. د حق مقابله دا ده یو ځای ناست یو مثال یې درته وایم، په چپل اسماني وبچلې یا په چپل اسماني ډوډۍ خورې، یو ملګری درته وایي چې پرستالاس ته باره وایي په دې کې خو نو دونه شی نشته. دغه د حق معارضه، دغه د حق مقابله، دغه بطر الحق چې د حق مقابله هغه دغه. یعنی مثال په توګه یو بل غیر شرعي عمل در پکې کړي، ژړه خړې یا لنډې، یو چا درته ویل چې ګوره دا ډیره لوی ګناه ده، تو تواخو ډیر صوفیان دي داسې بد اعمال کوي، یعنی دا معنا چې ته د خپل بد کار لپاره یو دلیل پیښې. او یعنی مثال په توګه درواغ وایي، نو یو چا درته ویل چې دا ګناه ده دا مه کوه، ته وایي اوس کله فرشته کار کیږي، دغه د حق مقابله ده، دغه تکبر ده. سرکم بخلاصو به مثال دا مثالونه. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقلنا نمج اویل یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن انت وزوجک الجنت، سکونت وکتا او ستا کوروالا الجنت پا جنت، وکلا منها رغدا حیث شئتما او دوار فرق کوي منها د دې جنت څخه رغدا شفراخه حیث شئتما څنګه چې چیرې چې تاسو خوشوي، ولا تقربا او تاسو دواړه منځدې کې هذه شجره ودغه درخت ته، کداغه درخت ته ورنږدې سوالاس نو فتكونا من الظالمین، دواړه بسی من الظالمین د ظالمانو د کمی کوونکو څخه. آدم علیه السلام ته د ملائکو د سجدې څخه ورسته الله عزوجل دوی جنت ته ولېږل. دې کې وست علماو تفصیل دی چې دا سجده ملائکو په جنت کې ورته وکړه او کله جنت ته د باندې سره. خدا سي صحیح روایت او قرآنی آیات پر دې باندې سړی نسی پیښولای چې دا تعین کې چې سجده د باندې سره و ورسته دی جنت ته ولاړ، یا دا تعین کې چې سجده په جنت کې سره. نو دا خبره ضروری نه ده چې سړی به خامخا معلومي، قرآن نه دا بیان کړي، پیغمبر علی السلام نه دا بیان کړي، نو مشتم د دې ضرورت نشته چې بیان وي. هر تقدیر باندې چې هر چیرې و، الله عز وجل ورته وویل یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن انت وزوجک الجنه، تا او ستا کوروالا دی په جنت کې سکونت وکي، یوه دا انعام ورکي. او بل ورته ویل چې وکلا منها، تاسو د دې جنت د نعمتونو نه خوراک کوئ، رغدن فراخ، تاسو په خوښه کوم شي خوري، حيث شئتما چیرې چې مخشي آلت اولاد سي، خدای یو کار کوي. ولا تقربا هذه الشجره، دغه درخت ته مو ورنږدې کیږي، دلته شرط محذوف دی، یعنی وان تقربا هذه الشجره، کدیغه درخت ته ورنږدې اسواس فتكونا من الظالمین، نو تاسو به د ظالمانو څخه.
دلته د ظالم ترجمه په کمی کوونکو باندې کوو. فتكونا نو تاسو دواړه بسې من الظالمین د کمی کوونکو څخه د الله په نعمتونو کې، یعنی د الله نعمتونه به در باندې کم شي. د ظلم ترجمه په نقص او په کمی باندې دا په قران کریم کې سوی ده. راواړو سورته کهف آیات نمبر 33. سورته کهف آیات نمبر 33 کې د ظلم ترجمه په کمی باندې سوی ده. سورته کهف د 15مې سفارې څخه لږ ور مخته دی. کلتل جنتین اتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، ولم تظلم او کم نکی منه داغه څخه شیئا نه هیڅ شي. دلته د تظلم ترجمه په نقص باندې شوی ده. نو التهم داغه ترجمه وکي. د ظلم ترجمه مناسبه نه ده د انبیاء او د شان سره، یو قسم بیا ادبی راځي. نو فتكونا تاسو دواړه بسې من الظالمین د کمی کوونکو څخه د خپل رب په نعمتونو کې. علماء د دې څخه څو مسائل راایستلي. اول خدا چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها دواړو ته الله عزوجل په جنت کې د سکونت امر وکړ، لیکن دا الفاظ تاسو ګوري لږ بدل دي. وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك، اے آدم علیہ السلام ته سکونت وکړه او ستا کوروالا دې سکونت وکړي. امر اول آدم علیہ السلام ته وکړي، کوروالا یې د سره ملګری کړه. او په دادوم کې بیا دواړو ته امر کوي وکلا تاسو دواړه خوري، او په اخر کې مرتوی ولا تقربا تاسو دواړه منځ دې کې. نو د دې څه دا مسله علماء ورایستلې ده چې کوروالا د کور په انتظام کې پر خاوند باندې حق لري، یعنی سکونت دا د خاوند دی چې خامخا به سکونت کوروالا ته برابرۍ. لکه دلته چې الله عزوجل آدم علیه السلام ته د سکونت امر وکړي، کوروالا خو به لا سره ملګری دی. نو سکنا کور برابرول د شذې د پاره دا پر خاوند باندې د کوروالا حق دی. دا یو مسله جن راوت. دومره مسله دا جن راوتل دې ته اول چې اسکن، د اسکن معنا دا ده چې په دې کور کې اوسېږي، دا ستاسو ملکیت نه دی. ځکه نو ورسته عادي د جنت راوي مستنسوله. نو وای کچيري چا یو چاته اول چې تزما په کور کې اوسېږي او یا دا کور ما ته د سکونت د پاره درکې، نو هغه د دې مالک نه ګرځي. دا د فقهاو مسله ده شرع استدې. درېمه مسله نه ده. آدم علیه السلام ته الله عزوجل و فرمایل چې ته اوسېږي، مطلب دا چې کوروالا په سکونت کې د خاوند تابع ده. که خاوند په لندن کې اوسېږي کوروالا به سره ځي، که خاوند هر ځای اوسېږي کوروالا تبع ده د په سکونت کې سره اوسېږي، هغه به سره ځي. دا روانه ده چې کوروالا د خاوند سره نه ځي. البته خاوند دې هم کوشش دا وکړي چې په یو شان نرمي باندې بوزي، دا څنګه چې کور ورته تنور شي. وزوجک الجنه وکلا منها، او دواړه د دې جنت د نعمتونو څخه فرق کوي. په دې کې به دواړو ته امر وکړي. دې کې به دا مسله علما ورایستلې ده چې په خوراک او ډوډۍ او شک کې بیا کوروالا د خاوند تبع نه ده. یعنی دا لازمي نه ده چې کوروالا به خامخا هغه شی خوري کم شی چې خاوند خوري. دې ته اجازه شته چې کوم بل شی وخوري دا هغه شی ته ما سوا چې خاوند یې خوري. رغدن حيث شئتما، رغدن په معنا باندې د فراخي. رغد په اصل کې وای هغه نعمت توای چې د سړي سره دا وهم نیوي چې خلاص دي شي، او په خورلو کې ډېر آسانی او نرمي وي. لکه یو چا چې اما درته میده کړي او بس تاته په غاب کې شي، نو په خوراک کې آسانی وي. او بل چې ډېر وي نو تاسو سره دا وهم نیوي چې خلاصي. حيث شئتما څنګه چې تاسو خوښي. بل مسله دا چې راوتل چې انسان ته الله تعالی فطری اجازت ورکړي دي د ازادي. انسان په خوراک او شک آزاد دی، کوم شی خوري او کوم شی شي. چاته د دې اجازت نشته چې د را منع کی، خدا چې شرعي اصول مطابق وي. او بل انسان ته د ګرځېدلو اجازت دی، چیرې چې دای ګرځي یو ځای دی دای تللای شي. فطری آزادی الله عزوجل دی انسان ته الله عزوجل ورکړي. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، منځ دې کې تاسو دواړه هذه الشجره دغه درخت لره کچېری تاسو ورنږدې اسواس فتكونا من الظالمين، نو کسي بل کمی کوونکو څخه د الله عزوجل په نعمتونو کې
ولا تقربا هذه شجره درخت ته نږدې کېدل منع نه و درخت ته نږدې کېدل خو هیڅ پروا نه درلود اصل کې د درخت څخه خوراک منع و لیکن چون کې نږدې والی سبب د خوراک ګرځي نو یې هغه سبب هم منع د دې ځای څخه فقهاو دا مسله راایستلې ده چې هغه ته صد الذرائع وایي صد الذرائع دا یو لوی اصل دی زموږ د فقه په کتابونو کې چې کله یو مفتی یو چاته د هغه د اعمالو او د هغه د ژوندانه په کتلو باندې دا فتوا ورکولای شي چې ستاره لپاره دغه شی رواني او ته به نه فرسته دي نه منع د صد الذرائع په وجه لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام د شراب څخه منع کله چې شراب څخه منع کړه نو بیا یې ورته وفرمایل چې تاسو به دغه شراب په لوشو کې وبم نه شي دا د شراب لوشي باندې استعمال نو لوشي کو چې پریولل سي د شراب څخه بیا خو په دې کې هیڅ تاوان نه دی خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځکه دوی منع کړه چې د دوی سره د شراب عادت پاتو چې دا شنی په نامه د اوبو به بار بیرته په شراب اختصي وجه د الوشي په وجه سړی ته بیرته هغه شی وریادي نو د دې څه دا مسله فقها راایستل چې که یو سړی د یو کار په وجه په ګناه کې ویدي ولو که هغه کار رواوي ته د هغه کار منع کولای شي د مثال په توګه خارج ته سفر نه دی منع په شریعت لیکن ته په دې په یوه کدا سړی لاړی خارج ته په ګناه کې واقع کیږي نو د دې لپاره خارج ته تلل به حرام دی نه بچي دا د صد ذرائع یو ډیره مهمه مسله ده دا علما چې ځینې ځایو کې خلک د ځینو کارو سره ګرځي دا فقط او فقط په دغه وجه باندې وي چې خلک د حدود مراعات نشي کوي شرعي حدود نشي مراعاتولای زه مثال درته وایم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پیدائش ته دا د انسانیت لپاره یو ډیر لوی سعادت او نعمت دی او که یو سړی را ولاړ شي د نبی علیه السلام د پیدائش په ورځ باندې چې پیغمبر علیه السلام پیدا شوی دی یو خیرات وکي په دې کې هیڅ منع نشته لیکن که یو سړی را ولاړ شي دا کار بیا لازمی بولی کچا نه کاوه هغه ته بیا بد وایي باقاعده په دغه ورځ باندې یو خاص قسم کالی اغوندي باقاعده په دغه ورځ باندې د کعبه او د مدینه شکل جوړي نو دا خو به حرام اوس ته مجبور یې چې دا خلک به دې کار منع کړي کته منع نه کړل د حدود نسی مراعاتواله په تاوان کې واقع کیږي دا غره کم د مثال په تور تعویذ په شریعت کې روا دی په دې کې هیڅ منع نشته لیکن و هغه تعویذ چې په عربي وي قرآني آیاتونه پکې کې لیکلي وي او ته تعویذ مؤثر بذات و نه بولې دا رقم او بولې لکه د ډاکټر نسخه ممکنه ده فائدہ درته وي کې ممکنه ده فائدہ درته ونه کې اوس په دې شرایطو په تعویذ کې هیڅ منع نشته بالکل یې سړی کولای شي خو خلک چې د دې کاروبار جوړ کړي او بیا شدي ورته راځي د نن په کور کې دیو د شذو مجلسونه یوه توای لور دی ور کړل ابو توای لور دی ما تراک کدا خبري پکښ روانې وي ولا محاله به ته خلک دغه تعویذګر منع کوي ورتګ اله بیا جائز نه وایي خلک بیا حدود ماتي دغه ته د صد ذرائع مسله وایي او د قران دغه آیات ثابته ده چې ولا تقربا هذه الشجره وتكونا من الظالمين فعزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فعزلهما الشيطان دوککړه لدی دواړه الشیطان شیطان عنها د دې جنت څخه فاخرجهما وای استل دی دواړه مما د هغه څخه کانا فيه چې دی دواړه پکشي کې اوسېدل وقلنا او مجئویل اهبتو لارسی بعضکم بعض تاسو لبعض بعضو بلرب عدو دشمنانوی ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین او تاسو د پاره فمزکه کې مستقر استوګنځای دی ومتاع او فائدہ اخستل دی الی حین تر یو زمانی پوری فازلهم الشیطان اذلال دی توای چې یو سړی د یو شي څخه پوری وای یو څوک پرې وشي ولاړ ته پوری وای دی ته په عربي کې اذلال وای نو شیطان حضرت آدم علیہ السلام او حوا رضی الله عنها ته دوکا ورکړه او دوی د دې جنت راوېست
فازلهما تو کای ورکړ دوی دواړو ته شیطان عنها په سبب د دې درختي دا عن وای سبب یری او دا د هاضم راجع دی د درختي ته یعنی په سبب د دې درختي چې د دې درختي څخه خوراک وکړي چې دا کومه درخته و په دې ارتباط باندې مفسرینو چا د انځر درخت لیکلی ده چا د غنمو درخت لیکلی ده چا د انګورو درخت لیکلی ده یقیني آیات کې نوم نه ذکر شوی او نه په حدیثو کې نوم راغلی په یو درخت و دی چې منعسی و فاخرجهما مما كان فيه نو د دې درخت په سبب یې راوېستل دی دواړه د دې هغه جنت څخه مما د هغه جنت څخه کان فيه چې دی دواړه په دې جنت کې اوسېدل داغه څخه راوېست درایستلو سره سم وقلنا مجرت اوه اهبتو تاسو ولارسي بعضکم بعض تاسو به لبعض بعض العدو دشمنان یعنی یا به تاسو او شیطانان یو د بل سره دشمنان یاست یعنی هر انسان او شیطان سره دشمنی نو دا په هغه صورت کې کېدلای شي چې شیطانان هم د جنت څخه محروم ګرځول شي او یا تاسو به ځینی و د ځینو په مقابل کې یعنی دا انسانان به یو د بل خپل سره دشمنان یاست ولکم فی الارض مستقر او تاسو د پاره به په مځکه کې استوګنځای تاسو به په دې مځکه کې اوسېږئ ومتاع او فائدہ خستل به په دې مځکه کې الہی تر یو زمانه دا مطلب چې په مځکه کې به هم دوامدار نه اوسېږئ بلکې یو څه زمانہ به په دې مځکه کې یاست او بیا به د مځکه پرېږدئ تاسو راواړوي سورۃ الاعراف آیات نمبر 19 دغه آیاتو پورا تفصیل التدی سورۃ الاعراف آیات نمبر 19 ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين اشعلت ذکر سیوه چې فازلهما الشیطان دلته تفصیل راځي قران د بعض آیاتونه د قران د بعضو تفسیر کی نو الله فرمایي فوسوس لهما الشیطان شیطان دوی ته وسوسه واچول نو الته په قدر راغلی و چې دوی دوکا کړل هغه د دوکې سبب دلته د بیان کړي چې وسوسه یې ور پیدا دا وسوسه یې څنګه ور پیدا کړه ځینې مفسرین وایي چې شیطان هغوی ته دا خبره وکړه چې تاسو دلته اوسېږئ د دې درخت څخه خوراک وکړئ د دې درخت څخه د خوراک په کولو باندې تاسو دلته د همیشه لپاره پاتې کیږئ نو دا وسوسه ور پیدا کړه دا چې شیطان الته څنګه ورغلی په دې ارتباط هم ځینې خبرې مفسرینو نقل کړي خو شیطان یو جنی یو د جناتو د جنس څخه دی د پیرانانو د جنس څخه دی لکه پیری چې په مختلفو شکلو بدلیږي نو دا شیطان هم په مختلفو شکلو بدلیږي نو ممکن ده چې جنت ته دی په یو شکل کې ورغلی او دا لازمي نه ده چې شیطان یو چاته وسوسه واچي خامخا ورنږدې کیږي کېدلای شي د دې ځای څخه هم یو څوک یو چاته وسوسه واچي په خوا خدا ممکن نه و خلکو نه منل لیکن وستانه موږ او تاسو وینو دلته ټلیفون کې ته یو رساله د یو ځای استه د دې ځای څخه بیل لین او تار دغه رساله بل ملک ته ځکه نه دا چې د بلوتوث یو شی ته په بلوتوث کې بل چا ټلیفون ته ور استه ځکه نه نو دا څلوري خبره نه ده کېدلای شي شیطان دې د جنت څخه ډیر لري خدای آدم علی السلام په ځړ کې دی وسوسه واچي دا څه ګرانه خبره ده نو فوسوس لهما الشیطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما دا ورسته تفصیل را روان ورسته راسي شلم نمبر آیات وقاسمهما شیطان دی دواړو ته قسم واختی دا وسوسه بیانې انی لکما لمن الناصحین چې یقینا زستاسو دواړو د پاره د سخت ډیرو نصيحت کوونکو څخه یم فدلهما نو دی دواړه مایل کړل راکښته کړل به غرور په دوکسر فلما ذاك شجرته کله چې دغه درخت وڅکل بدت لهما سوآتهما د دواړو شرمګاوي ښکارا شولې ورسته راځي دا په شیطان هغه وسوسه چې ورواچول دا د وسوسې تفصیل رالی چې شیطان دوی ته قسمونه واخسته په دې قسمو باندې هغه په دې باندې دوکا کړل چې دا خوراک وکي او د دې جنتو سره وېست دغه اړوي ما دلته ورسته بیا بل خبر مراد
ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. نو ستاسو د پاره په دې ځمکه کې استوګنځای دی او د یو زمانی پورې فائدہ اخیستل. اوس دا مسله راځي چې حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا رضی الله عنها دغه دواړه په دې جنت کې و، شیطان حوی ته وسوسه ور واچول او د جنت څخه راوېست. نو د جنت د راایستلو په وجه باندې واکه آدم علیه السلام العیاذ بالله د الله تعالی هغه امر سوی خبره چې د دې درخت څخه خوراک مکوه، دا و نه منل د درخت څخه خوراک وکړي، نو دا یو قسم ګناه ده. اوس دلته دا مسله علما را اخلي چې انبیاء علیهم السلام د ګناهو څخه پاک دي. دې ته وایي مسأله عصمت الانبیاء، د انبیاء علیهم السلام د عصمت او د پاکی مسله. انبیاء علیهم السلام مبارک کې د اهل سنت والجماعت د ائمه اربعو د 400 امامان او د امت د علماو د جمهور امت پر دې اتفاق دی چې انبیاء علیهم السلام د صغیره او کبیره ګناهو څخه مخکې تر نبوت او وروسته تر نبوت عقلا او شرعا معصوم دي. یعنی عقلا هم دا ثابته ده او نقلا هم دا ثابته ده چې معصوم دي. وجه د دې دا ده چې انبیاء علیهم السلام ولې معصوم دي. دا د عصمت وجه څه ده؟ وجه دا د عقلی وجه دا ده چې انبیاء علیهم السلام د انسانیت د پاره د دوی فعل، د دوی قول، د دوی هر عمل دا د امت د پاره یو قانون دی. کبیل فرض یو نبی څخه العیاذ بالله ګناه وسی، نو خدا د فعل دی دا د امت د پاره قانون جوړیږي، نو بارا دا ګناه د امت د پاره قانون ځکه نو انبیاء علیهم السلام عقلا د دې شي تفاق دي. کنه نو بیا به خلک پر ګناه باندې تللی، تر قیامت به په ګناه باندې اخته. او نقلا قرآن پر دې باندې د پیغمبر علیه السلام احادیث پر دې باندې دلائل دي چې انبیاء او غلطي نه مخکې تر نبوت نه وروسته سوي. چې دا زموږ عقیده ده، نو خدای دې په قران کریم کې د ګناه نسبت ورته سوی، یا دا غرنګ د حضرت یونس علیه السلام مبارک یا د نور انبیاء مبارک چې راځي. د دې جواب دا دی چې انبیاء علیهم السلام قصدن ګناه نه کړي، کله سهوی او خطا په شکل باندې د دوی څخه د یو عمل صادر شوی وي چې هغه ظاهرا د شریعت خلاف وي، دا ګناه نه بلل کیږي. نو دلته چې د آدم علیه السلام څخه دغه د درخت خوراک شوی دی، دا خو د قصدن نه کړی، دا خو د سهوی پر بنیاد باندې شوی دی، او د سهوی پر بنیاد یو کار کېدل دا ګناه نه بلل کیږي. یا د خطا پر بنیاد باندې توبه خپل باندې لغړې هغه ستاسو خطیری شي، نو دی خوستا قصور نشته. لیکن چون کې د انبیاء علیهم السلام شان ډیر لوړ دی، د دوی د لوړ شان په وجه د دوی د سهوی کارم الله عزوجل داسې معرفي کړی دی لکه ګناه نه ده، خدا د دوی د لوړ شان په وجه الله تعالی داسې معرفي کړی دی لکه ګناه. نو د انبیاء علیهم السلام څخه ګناه نه ده. او بلکې تاسو د انبیاء علیهم السلام ټول ژوند وګورئ، کله دوی څه یو عمل سوی وي په سهو کې یا په خطا کې چې ظاهرا هغه د شریعت د اصول خلاف وي، په دې کار کې چې سوی دي چې هغه در دین او تر شریعت اړه نه لري، بلکې د دوی تر نفس پورې اړه لري. د شریعت په کارو کې او د دین او د تبلیغ په کارو کې د دوی څخه دغه سهو او د خطا مرسته کسوي دغه د دوی د نفسي کارو په ارتباط سوی ده، نه د دین په کارو کې. نو انبیاء علیهم السلام د دې څخه پاک دي. دا زموږ عقیده ده د ټولو ګناهونو څخه، که صغیره ګناهونه وي که کبیره ګناهونه وي. نو د مثال په توګه دلته چې آدم علیه السلام د دې درخت څخه خوراک کړی دی، د دې څو وجوهات علماو بیان کړي. سهو څنګه راغلی؟ وای د سهو یو صورت دا دی، کله کله یو شی ته اشاره وسی مراد د هغه شی ټول جنس وي، خو ستا مخاطب دا وفهمي چې ته به دا شی شې. د مثال په توګه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام راوتی په یو لاس کې ابریشم و، په بل لاس کې سره زر و. نو بیا دا ویل ول دغه دواړه پر نارینه حرام دي. اوس د دې څخه مراد دا نه دی چې نفس دغه سره زر یا دغه ابریشم چې د نبی علیه السلام په لاس کې دي دا حرام. مقصد دا دی چې دغه جنس څخه څومره ابریشم دي دا ټول حرام، او کسره زر دي دا ټول حرام. په یو سړی کېدلی چې دا وفهمي چې پیغمبر علیه السلام به یوازې دغه دوه شی شو.
نو حضرت آدم علیه السلام الله پاک د دغه درختي د جنس د خوراک څخه منع کړی. یعنی کداغه درختي مثلا د انځر، نو معنا یې دا ده چې د انځر درخت هر ځای ته جنې منع د فهمولې و چې کېدلای شي دغه درختي چې ما ته را تعین کړ. لکه په دغه خبره کې چې ما مثال درته پیښ کړ، نو جنس یې په هغه شخص بدل کړي، ځکه نو دا یو صحو رالل او دا صحو ده انسان په دې کې عاجز. یو مثال یې دا. دومره وجه دا ده چې کېدلای شي آدم علیه السلام به دا فکر کړی و چې زه په شروع کې د دې څه منع وم، په آخر کې کېدای شي نه یم منع سوی. ډېر شیان داسې چې په شروع کې سړی منع وي، په آخر کې نه یې منع. د مثال په توګه نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما تاسو د زیارتو څه منع کوله، لیکن اوس زیارتونه وکړئ، زیارتونه وکړئ، د زیارت اجازه شته، تاسو لاړ شئ زیارت ته په صحیح طریقه باندې. نو اول منع او وروسته منع نه ده راغلې. او یا کېدلی شي د آدم علیه السلام څخه هیر شوي، هیر خبر انسان باندې راځي. حالان قرآن کریم کې هم الله عز وجل د دې یادونه کوي، فنسي ولم نجد له عزما. د حضرت آدم علیه السلام څخه هیر شوه او موږ په دې کې هغه یاد او عزم دا پیدا نه کړ. نو دا یې هم کېدلی شي وجه، نو په دې خاطر باندې دا ګناه نه ده. خو الله عز وجل چې د دوی په ارتباط د ګناه یادونه وکړه، هغه د دوی د لوړ شان په ارتباط چې د انبیاو شان ډېر لوړ دی، نو د دوی څه د سهوی عمل هم داسې معرفي کوي لکه یو سړی چې ګناه وکړي. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، نو تاسو لاړ شئ کښته شئ، بعضکم بعض تاسو به لبعض بعضو لره عدو دشمنان وي، ولکم فی الارض مستقر، او ستاسې دپاره به په مځکه کې استوګنه وي، ومتاع الی حین، او فایده اخیستل به وي تر یو زمانې پورې، یعنی دوامداره به تاسو هلته نه اوسېږئ. نو کله چې دا فرق وکړي آدم علیه السلام په دې پریشان شو، در داسې اندازې پریشان شو چې د خدای عز وجل د بیرې د توبې کلمه پر خوله نه سوای ذکر کولی چې داسې نه په دې کلمه کې زما څه بې ادبي وشي. فتلقى آدم من ربه کلمات، نو زده کړل آدم علیه السلام من ربه د خپل رب د طرفه کلمات، څه کلمات؟ یعنی الله عز وجل هغه کلمات ور وښودلې، د محبت کلمات ور وښودلې. دا څلورم نعمت دی چې الله یې بیانوي، چې دا بیا بل نعمت دی چې تاسې خطا مو معاف کړل او تاسې ته مو زندگی درکړه. فتلقى آدم، نو زده کړل آدم علیه السلام من ربه د خپل رب څه کلمات، څه کلمات؟ فتاب علیه، نو الله عز وجل متوجی سو پر د باندې په رحمت سره. د تاب یتوب د باب ورسته وای کسلا اله راغلیو، بیا یې معنا دا ده چې د توبې غوښتنه وکړه، او کسلا علی راغلیو بیا دا معنا چې توبه یې قبول کړه. فتاب علیه، نو د توبه یې قبول کړله. اوس دلته دا خبره راغلی ده چې د توبه یې قبول کړه. نو حضرت حوا رضی الله عنها ذکر نه دی راغلی، ما د ټول سورۃ اعراف راوړوي، الته بیا د دې مسلې جواب راغلی. دلته خو یوازې د توبې خبره راغلی، لیکن الته او دا کلمات چې الله ورزده کړې دا کومې کلمات وي دا هغه ذکر هم دلته راغلی. نو فتلقى آدم، څه کلمات آدم علیه السلام زده کړلې د خپل رب څخه. الله عز وجل دا هغه کلماتو په ویلو د توبه قبول کړه. هغه کلمات دا دي قال، دوی دواړو وویل. الته خو یوازې آدم علیه السلام ذکر شوی و، دلته دواړو وویل ربنا ازمر رب ظلمنا انفسنا، موږ پر خپلو ځانو ظلم وکړي، وان لم تغفر لنا وترحمنا، کته موږ ته مغفرت ونکړي او رحم را باندې ونکړي، لنکونن من الخاسرین، ولا محاله به موږ د تاوانیانو سي. دغه کلمات الله ورزده کړې او دوی دواړو وویل. نو ځکه الله عز وجل د دې دواړو توبه قبول کړه. خو آدم علیه السلام یې دلته ځکه ذکر کوي چې کوروالا د خاوند تبع وي. انه هو التواب الرحیم، یقینا الله عز وجل پر توبه قبولونکی او پر رحم کوونکی دی، پر دې دواړو باندې رحم وکي او توبه یې قبول کړه. لیکن و د توبې د قبولیت سره سره ځکه د استولو حکم منسوخ نه کړي. توبه خو د دې دواړو قبول کړل، لیکن ځکه ته د دې دواړو د استولو حکم نه کوي منسوخ. په هغه کې فزرها او حکمتونه او مصلحتونه و، په هغه ارتباط کې دوی ته د دې حکم وکي چې تاسو ولاړ شئ. قل نهبطوا کې بیا هغه بیانې. صدق الله تعالی.